السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به مو پر تن باندې یو ځل د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بارک په خدمت کې شیطان حاضر شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک پوښتنه وکړه چې شیطان استا دشمنان څو دانې دي؟ شیطان ورته وویل چې 15 دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک ورته وویل او فرمایل چې څوک دي؟ نو شیطان ورته وویل چې اول مې لوی دشمن ته، دویم مې هغه مسلمان دشمن دی چې همیشه په اوداسه باندې وسیدونکی وي، یعنی همیشه اودس کوونکی په اوداسه باندې ګرځي، که چیرې یو کار ته ځي هم یې اودس کړی وي، چیرې بېدېږي هم یې اودس کړی وي، یعنی همیشه به وضو وسیدل، په اوداسه باندې وسیدل، دغه زما ډېر لوی دشمن دی. کوم سړی چې اودس وکړي هغه دپاره نیکۍ الله تعالی لیکي، دغه انسان لپاره نیکۍ لیکل کیږي. پر کم سړی چې همیشه پر اوداسه باندې وسیږي، اودس یې کړی او بل دویم یې مسواک په جوی کې مسواک ورسره یې، پر هغه سړي باندې جادو کوډې هیڅکله تاثیر ونه کړي، یعنې داسې بهترین عمل چې نه پیسې درڅه ځي نه ستړیا پر راځي، الله تعالی اجرونه او ثوابونه درکوي. یعنی همیشه په اوداسه باندې وسیدنګ او بل دویم لمبر باندې مسواک چې په جوب کې پر هغه باندې کوډې او جادو تعویض اثر نشي کولی، یعنی هغه سړی به هیڅ کله د جادوګرو په ګیره کې رانشي. که د دنیا د ټوله جادوګران دا ټوله کوډګران جمع سي پر ده باندې جادو شروع کړي، پر ده باندې به هیڅ تاثیر ونه کړي د الله تعالی په فضل او کرم سره. و دې خبرې ته برته راګرځم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک وفرمایل 4 خبرې واخله، په 4 خبرو باندې عمل وکړه، دنیا به دې هم ښایسته وي، آخرت به دې هم ښایسته وي، دنیا به هم ستایي، آخرت به هم ستایي. اول دا چې دوکه مه کوه، دیانتداري سره وسیږه، په دیانتداري سره وسیږه، دوکهبازي مه کوه. نن زموږ ژوند او زندگی ټوله په دوکهبازي کې راباندې تېرېږي، کمې دوکانداري ده هم په دوکه باندې، کمې کاروبار دی هم په دوکه باندې، یعنی کم کار چې موږ کوو، کمې خبرې دی هم په دوکه باندې، یعنی داسې کار نشته چې په هغه کې زموږ دوکهبازي نه وي، نو بیا به څنګه کامیابه سو؟ یعنی د دې سړي دپاره نه په دنیا کې کامیابي نه په آخرت کې کامیابي، په دنیا کې به هم ذلیله، په دنیا کې به هم ستړی او په آخرت کې به هم ستړی. دویم نمبر باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک وفرمایل په امانت کې خیانت مه کوه. کم چا امانت درته کښېښوی، سره کم یو شی درته ایښی دی، یعنی موټرسایکل یې درته درولی دی، یا یو موبایل درته ایښی دی، یا یو موټر درته ایښی دی، موټر درته درولی دی، یا یو سرای ستا په ولکا ستا په چارج کې درکړی دی، یعنی کم شی چې څه رقم امانت تا ته سپارلی دی هغه رقم و هغه سړي ته وسپاره چې هیڅ کمی او پیشی په دې کې رانشي. که چیرې کمی او پیشي کې راله بیا به په دنیا کې هم ناکامه یې او په آخرت کې به هم ناکامه یې، ځکه دا د دنیا لپاره زینت او ښایست، د دنیا لپاره کامیابي په دې کې ده چې دغه 4 شیانو خبرو باندې تعامل وکړي. اول شی چې ولو هغه دوکهبازي نه کول، دویم په امانت کې خیانت نه کول، دریم نمبر باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک وفرمایله چې درواغ مه وایه، چې کومه خبره کوي هغه د رښتیا کوه، ځکه الله تعالی فرمایي د الله تعالی نالت دی پر هغه چا باندې چې هغه کاذبین درواغجن کسان درواغ وایي. نن موږ په درواغ باندې اخته یو، رښتیا مې پرې ایښي دي. کم سړی چې راکش کې په درواغ باندې لګیا وي او د درواغو خبرې کوي، او دا سړی به بیا څنګه کامیابه سي؟ د دې سړي دپاره به په دنیا کې څنګه کامیابي او په آخرت کې به څنګه کامیابي؟ یعنی دام په دنیا کې ناکامه، په آخرت کې ناکامه. نن چې موږ ستړي یو وجه دا ده چې موږ په درواغو ګزاره ده، رښتیا مې ویلي نه دي، نه رښتیا پر خوله باندې راځي، دغه درواغ مې داسې کاروبار ګڼلی دي، دا د ځان دپاره یو معاش یو طریقه مې جوړه کړې ده. پر 4 نمبر باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک وفرمایل چې اخلاق کوه
په ښه رویه سره د مؤمن مسلمان سره ملاویږي. یعنی کله چې مؤمن مسلمان ته راځي هغه چهره د خپل مخ داسې خندرویه وګرځوه، د ښه په خوش اخلاقي سره د مؤمن مسلمان سره ملاویږي. نن که چیرې د مسکین سره ملاویږي هغه خندرویه ستا سره ملاویږي. که چینې سرمایه داره ته ورځي ستا به د روغبړ اراده یي، ستا به د پوښتنې اراده یي، ها به شکل داسې به لکم جوړ کړي ده به دا سوچ او فکر شي چې دا سړی یاره لکه رالی چې زما نه چې پیسې غواړي. باید ته د هر مؤمن مسلمان سره په خوش اخلاقي سره دغه سړي سره مینه شي، په مینه او محبت سره دغه سره دعا او سلام وکړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمیل چې دوه شیان زما په امت کې نشي راتلی، هره ګناه به دی وکړي لیکن دوه شیان په دې کې نه راځي. دوه شیان به دی ونه کړي، یو درواغ ویل او بل دوکه ورکول. یعنی د الله رسول فرمایي د نیک د کامل مؤمن مسلمان صفت دا دی چې دی به درواغ نه وایي، دی به چاته دوکه نه ورکوي. ها یو صفت یې کې راتلی سي، یا به درواغجن یې، کله به درواغ ویل سوي، یا به کله د دسه دوکه ورکول سي، کله دوکه به چاته ورکړي. دا یو شی کې راتلی سي. دواړه شیان د کامل مؤمن صفت نه دی چې دی مؤمن یې او دی د کامل مؤمن مسلمان یې او دی د دغه درواغ هم وایي او دی د مؤمنانو مسلمانانو ته دوکه هم ورکوي. په مؤمن مسلمان کې د الله رسول فرمایي هیڅکله دغه دوه شیان راتلی نسي.